الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا قال الله تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء أو كما قال. وقال أحد من السالكين جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان. پر هر د توري خدي چې بجوړ شي پدارو پر هر د توري خدي چې بجوړ شي پدارو پر هر د جبه بد چې د عمر سره سم. محترم مسلمانانو، الله تبارک وتعالى په نعمتونو کې یو نعمت دا جبه هم دا جبه د دې نعمت د قدردانه پته آغا چاته لګي چې څوک د دې نعمت نه محروم وي، هغه اظهار ما فی الضمیر نشي کولای، هغه بیا خبرې په اشارو سره کوي. الله اکبر کبیره، هغه بیان نشي کولای، خبرې نشي کولای. خو کنن مونږ او تاسو سوچ وکړو نو دا نعمت د جبه مونږ د دې نعمت قدردانی او د الله رب العزت شکر ادا کول دا کم دی، ناشکری ډیر ده. په دې وجہ حدیث پاک چې کوم بیانې ده چې یا الله ز پناه غواړم پتا سره د شر د غوګونو زمانہ او د شر د سترګو زمانہ او د شر د جبې زمانہ. نو موږ د حدیث کې سوال کو چې یا الله زستا په حفاظت کې داخلي دل غواړم، زچت د دې جبې په شرونو کې مبتلا نشم، ځکه د جبې ډیر شرونه دي. ګوره ښا
د جبې ډیر شرونه دي. حدیث پاک کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الرجل لا يتكلم بالكلمه، کله یو سړی یو خبره کوي او دا خبره من سخط الله، په دغه قسمه خبره باندې الله خپکیږي. یو بندا یو خبره کوي، دا خبره چې دا په دې الله رب العزت خپکیږي. خلا یلقی لها بالن، دا کومتن چې دا خبره کوي نو دی دا معمولی گنی خواه، دا خبره دی معمولی گنی. او یحوی بها فی جهنم، او پدی خبره سره دی جهنم ته ورځي. پدی وجہ دا جبه به ډیر احتیاط سره استعمالول پکاري. ګوره دا جبه ده کنه، پدی باندې موږ او تاسو خبرې کوو، نو دې خبرو کې دون کمالات دي. یو طرف ته پدې خله باندې خبرې دي چې کله د دوو تنو د الګ د جنې نکاح تړل کیږي نو ایجاب او قبول پکې کیږي. د پلان کې دا بچي د پلان کې ته په نکاح شری محمدي سره ورکړې و ورکړې دا اے هغه اجنبي خلق، هغه پردي خلق، هغه دی الفاظ سره چې د جبې نه راووته خزه خاوندو ګرځیده. دارنګه خزه خاوندي خاوند په دې خله باندې د طلاق الفاظ راويسته، د یو بل د پاره هغه خزه خاوند اجنبي شو. یو طرف ته کوم وګورو نو دا جبا تا په دې باندې ذکر وکړه، تسبیحات دی وکړه، درود پاک دی ولسته، تلاوت دی وکړه. وقولوا للناس حسنا، چاته دی خیسته خبرې وکړي په دې جبا باندې، چاته د دین مسله بیان کا په دې جبا باندې، چاته دی د منځوي، چاته دی د تلاوت وې، چاته دی د زکات وې، چاته دی د روجي وېل، چاته دی نور ترغیبات ورک په دې جبه سره. سونه فایده وشوا. خو بل طرف ته کچرتا په دې جبه باندې تا ناروا را وسته، دا د جبه د پاره شر دی. چاته پیغور ورکول رسول ناروا دي. په دې وجہ چاته پیغور ورکول، چاته سپکه خبره کول، چاته کنزل کول، دې د پاره غبازي مرګري وای کنه هولډ یور ټنګ، زبان کو قابو میں رکھو. دا خپل جبه په کنټرول کې وساته چې سبا جاړي نه. د ډیر خلک پسترو سترګو باندې جاړي، یره جی پوی نشوما غوسه ما او خزل مې وی چې یو دو درې، یره جی ته خو نه پوی دما زه خو غوسه ما. آیا په مینا محبت کې څوک خزه ته یو دو درې وایسو؟ هغه خلک وای په غوسه کې جبه غلطه استعمال کرا وستا کور روان شو. د جبه د غلط استعمال د وجه نه الله اکبر کبیره کلا کلا ټول عمری دشمنی. د پلان کې مونږ ته پیغور را کړو، د پلان کې مونږ له داسې خبره کړې و. په دې وجہ حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسلمان شان ذکر کړي، د مسلمان شان بسی
لیس المؤمن بالطعان مسلمان با پچا باندې طعن نه کوي پیغورونه باندې کوي او دویم ولا باللعان ولا اللعان نبی علیہ السلام فرمائی لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان دا مسلمان باندې طعن کوي نو نه بلعن کوي لعنت خبرې بم نه کوي چې پتا دې لعنت یو په پلان کې لعنت شو ډېر خطرناک الفاظ دي مسلمان با پچا د لعنت الفاظ نه وي ولا الفاحش دا مسلمان با فحش گوم نیا فحش خبره باندې کوي فحش د بی حیاي خبره د عریانیت خبره بربند خبره کچا خبره دا پدې جبه نه راولي ګوري نن څونه خلق دي پدې جبه کم کم الفاظ نه راولي ښا الله اکبر کبیره مسلمان با فاحش نہیں فاحش فحش گو فحش خبری کون کی کچا خبری کون کی ولل بزی او مسلمان با بد زبانم نہیں پوچا خلا کنزلے بکواس تیزی خبری دبے دبے خبری دا مسلمان شان نه دی ګوره ښا دی به بزی نه بزی چې دی به پوچا خله استعمالی پوچا خله بکواس دارنګي دی به پر خلی باندې ارس نه وای ښا ارس باندې وای دنیا کې به پابندې زندگی تیرے آزاد بندو کی نہ ای دنیا نہ او دنیا یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع کفا بالمرء کذبا د یو سړی د دروغ د پارا دا خبره کافی ده چې دی بیانې ار هغه څه چې اوري سنی سنائی خبرې باندې کې ښا پلان کې نه مې پلان کې دا څه وی دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده کنفرم کوا دا د مسلمان د دروغجن کې دو د پاره کافی ده اي يحدث بكل ما سمع چې دی بیانې ار هغه څه چې دی اوري دې یو خبري معلومات نه کوي او دا یاد ساته محترمو قران کریم کې الله تبارک وتعالى فرمایي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا د قران او حدیث نظر شخه نبی رسول الله والسلام فرمایي ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کتا ته چا یو خبر راوړو داغه تحقیق کوا فتبینوا ځکه ډیر خلکی داغي په معاشره کې کردار دی دو کسان جنگول دا دې د جبه غلط استعمال کوي دی په دې جبه باندې دو تنه جنگي یو توي پلان کې خدا سدا سی وی دی وی ښا ددا سدا سی وکما دی خدا سدا سی نو استاد خبره منو عن ټوټل هغه ته رسولي دا بعضی خدای خدمتګاران ملاوی کی ښا دعوت مزور کوي د دې دوتنو دشمنی راوستا کلا د داسې کسانو د وجنا د خزي خاون مینس کې هم دشمنی جوړ شي درونو مینس کې هم دشمنی جوړ شي د گاونډیانو مینس کې هم دشمنی جوړ شي د یارانو دوستانو مینس کې هم دشمنی جوړ شي درونو خويندو مینس کې هم دشمنی جوړ شي د رشتہ دارانو عزیزانو مینس کې هم دشمنی جوړ شي دا کم تن چې دا کردار ادا کوي دا دی جبه غلطه استعمالي دی دوته نه جنگي سینو سنی سنائی خبره
دا دروغ به دی خوري او بیا دی خود دی عادتي بعضی پکې د ثواب په نیت سره داسې خوري ها د مسلې شکل ولا ورکی پیغمبر سره یو لګي دم سنی سنای خبرې دا چانه مې اورېدلې ونه چا ویلې ونه او منګنت روایتونه اب د ځانه جوړ کړی شي کسی زمون رسول جمعات کې ناس تو برادرہ پاس په هوارا له یو کوانتارا دا کوم کتاب کې دا سنی سنای خبرې دي ښا بیا چې چاله شل دیرش کاله دا اوریدلی کنه او تو ورته وی ګوري دا سنی سنای خبرې دي دا په کتابونو کې نشتا دی وای ښا دا ته په کې اوس پوی رالی دا خو ما ډېر په خوا اوریدلی نو خپل جبه ډېر احتیاط سره استعمال کرا وستا دارنګي د جبه په ضررونو کې یو دا ضررم دی چې دې سګي د چا د بدنامولو کوشش کوي په چا بدنامه لګي اے محترمو زمون په دین اسلام کې ته چاته مخامخ په شیشه د زنا نسبت نشي کولی مون خدا پاک نه کو کنه دنیا کې کچرته اسلامی نظام او تا چاته وی او زناکارا دا پلان کې زناکار دی پلان کې خزه زناکار ده دی به قاضي ته پیش کولی شي د تبي سلور گواهان راواله سلور گواهان نشتا دی به اتیا کوړي سزا خوري ښا دا وړو کې جرم نه دی اتیا کوړي سزا به خوري زه ټیک د چلو جی دنیا کې اسلامی نظام نه نشتا تار چا خپل مرزي ده دا سترګې بدی نه پټيږي تا چې دا کوم خبره کړې ده دا د ملائکو سره ریټن ده دا د الله سره پر ریکارډ پرته ده دا د ازمکه ریکارډ کړې ده د قیامت په ورځ باندې با تا نه تپوس کیږي څلور گواهان راواله دا خبره چې کړې ده دا سمو چې خبره و بس اومه کو اوا کې ختم شوه نه زما استاد ار قول او پیل دا به د قیامت پرز ما او تا ته مخامخ کیږي ښا نو پچا بدنامه نه لګول په خلی داسې الفاظ نه راوستل چې داغي د وجه نه د یو بل تن عزت واغستی شي داسې یو خبره نه کول چې یو سړی پاغي ذلیل شي د یو سړی بی عزتیو شي یو سړی د چا په نظر کې سپک شي دې سره خو ته درنیږي نه غزل گیا ما تعالی د یو تن په سر مړل درکه دا پلان کې داسې او دا پلان کې داسې او پلان کې داسې آیا دې سره به زما ثواب وشي آیا دې سره به زو درجه و میوچت شي آیا دې سره دا چې چاته لګیا ما د په نظر کې به زوچت شمه د لبم د سپخ کار کېږم چې هو وګوره دې سړی خو مال داسې خبرې وکي په دې خبرو اعتمادم نکول د بهتان تراشه نزان ساتل چغلی د چغلې نزان ساتل بیجا تعریف یو تن کې د تعریف زې نشتا خصوصیات نشتا او ته لګیای داغه هغه خصوصیات بیانې چې پاکي نشتا په دې وجه علما کرام وایي کنه چې کم یو تن ستا په مخامخ ستا ډیر تعریف کوي او داسې تعریف کوي چې ته پوهیږي چې دادی کې به خبرې ماته کې می ډیګری لګی کنه دادی چې ماته کوم ګلونه لګی دې کې غوزه د یو مقابل نه ما لکه اوس یو سړی تا ته لګیاري تا ته ویږي ستا پشان سخی ستا پشان سخاوت والا او تا ته ځان معلوم چې ما خو په دې غون کال کې د یو روپیا نه لګولې دې ما ته سخیه ته پوښا دې ستا په مخامخ داستا غړې وړې خبرې تا پسې درتلی کنه چې ته نه نو دې به تا پسې هغه بدم بیان کی چې کم بد پتا کی نه
الله اکبر کبیره. دارنګ خپل ځان خلکو په نظر کې لوی شو کول، داسې خبرې کول، ما خدا سي او کو زه خدا سي، ما خپل لوی بیانول، خپل صفاتونه نه کول. ها دا پښتانه دي ته ډوزي وشتل وای، ها ډوزي بنولې چې زما دا چلو زما دا چلو، دون مال میو، دون چالاکو مو، دون خيارو مو. نه جنانه، دا د جبې ضررونه دي، دا د جبې شرونه دي. الله اکبر کبیره. نبی علیہ السلام فرمای من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. د یو مسلمان د اسلام حسن دا دی چې دی هغه څه پریدي چې پای کې څه فایده نه، لا یعنی خبرې نه کول، لا یعنی بے فایده خبرې نه کول. بعضې کس به یې کنه بس کړه او کړوته دماغ بدل راوکني، ښا فضول خبره، نه پکې دینی فایده نه پکې دنیوي فایده. اسې به څه لګیا ری په ګنټو ګنټو. الله اکبر. د جبې د شرونو نه بسنګ په امن کې کیګو، د جبې شرونه خو نورم ډیر شي دي، خو د جبې د شرونو نه بسنګ په امن کې کیګو. خاموشي اختیارول، السکوت سلامتن. چپ کینا. یو خو چې ته مجلس ته لړ شي کنه، یا یو تن سره ملو شي، خپل خبرې مشورو کا، په اندازه ځان پوي کا چې دلته ما ته کم قسمه گفتگو پکار ده. سکوت اختیار وا، سائلنس کیگا، دې کې سلامتی ده. بس چې سونه د خاموشي مظاهره کنا، نو دې کې فایده ډیره زیاته ده. خاموشي ډیره اختیارول، او که خامخا خلق کولاوي نو سم خبري ور باندې کو، دا پر ریکارډ پاتې کیږي. الله اکبر کبیره. حدیث پاک کې مرضی نبی اسلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، سوق چې په الله ایمان ساتي، سوق چې په آخرت ایمان ساتي، فلیقل خیرا او لیصمت، دې د خیر خبره کوي یا دې چپ پاتې کیږي، یا دې چپی بس خپل ځان لري لګي ذکر اسکار مراقبه فکر سوچ دی کوي، یا دې خیر خبره کوي. که د خیر خبره په خله نه راځي کنه، بیا دې خاموش پاتې کیږي. په خبرو کې کوشش دا پکار دی چې کومه خبره کوي چې هغه حق او سچ خبره. دا حدیث پاک کې د 5 سيزونو د شر نه پناه راغلی و، دعا نبی رسول الله امت ته خودلې و. یو پای کې د غوږ شر، د سترګو شر، د جبې شر، سلورم من شر قلبي، یا الله ما د خپل زړه د شر نه وساتي. ځکه دا زړه خو د الله لوی نعمت دی، او دا زړه د غون بدن بادشاہ دی، دا زړه کینګ دی، بادشاہ دی. نبی رسول الله والسلام فرمایي الا ان فی الجسد مضعه، په دې بدن کې یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. په دې بدن کې د غوخي یو ټوکړه ده، کدا روغی کنا کدا سټي، نو غون بدن سټي. کدی زړه کې د الله محبت، د الله د رسول محبت، د الله د دین محبت، لاسونه خپې سترګې به هغه شان صحیح چلیږي. که په دې زړه کې الله بګار، دا زړه خرابو ګنداو، په آخرت ایمان پکې نو، دا زړه د الله مینه پکې نه و، ځنکدن یاد پکې نو، لاس بغلط استعمالیږي، سترګې بغلط استعمالیږي، غوږونه بغلط استعمالیږي، ټول بدن بغلط استعمالیږي. نبی اسلام فرمایي الا فی الجسد مضعه، په دې بدن کې دا یو ټوکړه ده، اذا صلحت
صلح الجسد كله. چې کله دا صحیح وي غون بدن به صحیح، که کله دی کې فسادو غون بدن کې به فسادي. الا وهي القلب، او دا زړه دی ښا، دا زړه دیړه ته دی کې دنه ډېری بیماری را جمع کیږي ښا، مونږ ته خبري ګم نه. په دې زړه کې کله کله الله اکبر د ریا جذبه چې زمالک خلق تعریف وکي چې داسې لک په میډیا راشمه، داسې خلق را نخکته بره چې لګ نومیو کمنټونه مې سي واشي، ویوز مې سي واشي. الله اکبر، نه ځان د الله په نظر کې خو راوستل. دا د زړه بیماری ده، دا د زړه شر دی چې کله انسان کې د ریا جذبه. او اے محترم مسلمانانو، دا ګوري شرک خفي دی ښا، دا پټ شرک دی. دا ریا چې دا شرک اصغر دی، دا پټ شرک دی. مونږ په دې پوهیږو نه، دا شرک را کې را دن نشوي. ریا، تکبر، په پنجو ګرځېده چې همچو دیګره نیست، بل څوک زما غونته نه دی. په دې وجہ ځان له د زندګۍ یو فارموله جوړول، د زندګۍ یو روټین جوړول، بل تن د ځان غوړه ګڼل. کاستانه مشر دی که کشر دی، که غتا ته بدعمله په نظر راځي، که ارسنګ دله په نظر راځي، ځکه اصل اعتبار خاتمه لره دی. وې دا زمانه پسلی سی غوړه دی. زه د ډیر کمزور يم په اعتبار سره د علم او د عمل د تقوا د اخلاص. طالب یو سړی ډیر ګنده په نظر راځي، دغه خاتمه لکه حدیث پاک کې راځي کنه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو تن به دغه او د جنت په میاس کې به یو لښ فاصله پاتې، او دې به دغه وخت کې داسې یو حرکت یو کار به وکي کنه، دې به جهنم ته لړ شي. الله دې زمون حفاظت وکي او الله دې زمون خاتمه په ایمان سره کړي. یو تن به دغه او د جهنم میاس کې به یو لښ فاصله پاتې، او دغه وخت کې به دې داسې کارونه وکړي دې به ډایرکټ جنتی شي. نو اچا تسپک نه کتل، سپک نظر نه کول. بعض روایتو کې راځي کنا الخلق عیال الله. الله اکبر کبیره. په دې وجہ دا خپل زړه د ګندګونه د بیمارونو پاک ساتل، چې په دې کې زړه کې بغض نه، بغض دا چې مونږ او تاسو داسې په دې 24 غنټې کې یو 10-15 منټ لږ مراقبه کوو د خپل د زړه د علاج د پاره. ځان له یو تنهایی کې کینو، په دې مخ داسې یو رومال صادر راواچوه، لږ سوچ کوو الکه کور کې را سره رور دی، تر دی د تر زامن دی، ماما دی د ماما زامن دی، خوریونه دی، ورونه دی، گاونډیان دی. دلته کې مې سو د خیر خوای جذبه شته او کنه دا غي خوشحالي رانه نه برداشت کیږي، کله ای کامیابی رانه نه برداشت کیږي، کویم چې دی په بورا حال کې خدي. یعنی کدا خو زما د زړه کې مسله ده یار، بیماری راوتا، له بیمار دی، له رنځور دی. ښا مونږ خپل علاج د زړه نه کوو، د سر د درد علاج کوو، د خپو د درد علاج کوو، چې د زړه بادشاہ، چې د بدن بادشاہ د زړه اگر رنځور شوی او علاج نه کوو. او دا داسې بیماری ده، دا روحانی بیماری ده چې د دې مونږ دنیا کې علاج نه کو کنه. نو دا یاد ساته دا مرض په مرګ نه ختميږي. په دنیا کې ستا بدن ته چې هر قسم مرض ولګیدا، حتی که کینسر هم ولګیدا، په مرګ باندې هر مرض ختم. کله چې د انسان د دنیا ژوندۍ ختم شو کنه، د هر بیماری سره ختم شو. خو دړه دا بیماری، دا روحانی بیماری، پرله کې دا کینه، دا بغض، دا دشمنی، دا طرفګنی، دا حسد، دا په مرګ باندې نه ختميږي. د دې نقصانات به پس د مرګ می،
د دې نقصانات با بیا د قبر نه علاوه په آخرت کې می. الله اکبر کبیرانو دا د زړه بیماری دا بلکې خپل روټین دا جوړول. نبی رسول الله والسلام فرمایي افضل الصدقه غره صدقه چې کوم دا اصلاح ذات البین، دو کورونه یو ځای کول، د چامیس کې خپکانونه ختمول، د خپل زړه علاج په خپل کول. کته وې ز پښتون ما دا پښتو ستاره جهالت پښتو ده. بیا داسې پښتو اسلام نه خوښي ښا چې د پښتو کم کارونه د پښتنو کم کارونه د اسلام نه آوټ دي، نو هغه اسلام نه خوښي، هغه اجازه نشته. بیا دارنګي د زړه په بیمارو کې حب الدنیا، د دنیا لالچ، بیا د حلال او حرام تمیز نه، بیا جایز ناجایز تمیز نه، بیا د دنیا په لالچ کې ډیر خلک شتا خپل ګیره مخریخه وی پلان کې ملک راته $2 ملاویږي واغی راته شرط لګولې چې ګیره بخره دی ګیرم لرکی. الله اکبر. دی ځکه هغه انګریزانو ته پیرنګیانو ته يهوديانو ته پیزارم پاکي لیټرینونم ولا پاکي د دنیا د محبت د وجنه پرېدا مړه. مسلمان خو الله ردی دنیا یو بادشاہ پیدا کړي، دا غیر مسلم بستا پیزار پاکي، دا غیر مسلم بستا لیټرینونه پاکي، تا ځان کمزوري کو. دې سره خو تا د اسلام غشان سپک کو سړیا. دا روحانی بیماری دا حب الدنیا، د دنیا مینا. دارنګي د عہدو سره مینا کول، د مشرې سره مینا کول چې زه د مشرې ما زما خبره بچلیږي، زما ډر بچلیږي. نه جی نه دې سره به مینا نه کې. کته مشر کړې شوې، ذمہ دار مقرر کړې شوې، بیا به د الله نه سوال کې د الله امداد بتا سره په مشرې پسې به ملکیږي نه. دا ټول د زړه بیماری دي محترمو. او چې کله د انسان په دې زړه کې بګاړ راغی د غونډه زندگی خراب شو، غونډه زندگی دړه نوري بیماری مشتا. دارنګي دی حدیث پاک کې د بل سیز د شر نه پناوا من شر منی، د شرمګا د شر نه. ستا شرمګا الله اکبر ستر د عورت داغي حفاظت کول، د خپل شرمګا حفاظت کول. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې ماته د خپل جبه او د خپل شرمګا ګارانټي راکا چې دی به دا کنټرول کې ساتي، ازمن له الجنه، زول د جنت ګارانټي ورکوم چې دی به جنت ته ځي. دارنګي د شرمګا حفاظت کول. قرآن کریم کې مرضی کنا چې هغه کسان والذین هم لفروجهم حافظون، د ایمان والا اوصاف بیانای چې دی به د خپل شرمګاونو حفاظت کوي. ځکه کدی حفاظت نه کوي دی به زنا کې مبتلا کیږي، دی به بدکارۍ کې مبتلا کیږي، دی به بدنظرۍ کې مبتلا کیږي، دی به د الله په ډیرو نافرمانو کې مبتلا کیږي. د سوچ بغندا، د فکر بغندا، د خیالات بغندا، د پلاری ګرځیدل هغه وخت کې بر د خیالات غندا، د خوب بغندای. خپل خواهشات کنټرول کې ساتل او د دې د شر نه محفوظ کېدل. احادیث مبارکو کې راځي د دې په نکاح کې تلوار کې چې وسی کیږي د خزي د ساتلو یې کنه نکاح دې کوي. دارنګي روجي دي نسی د شرم د شرمګا چې حفاظت نوي دي سره د ظلم تور شيخه زلو سره تور شي. د دې په علاجونو کې یو علاج د صحبت صالحین،
هغه مجلسونو کې کینا چلته تا ته آخرت ډسکس کیږي، تعالی میزان، تا ته صراط، تا ته حوض کوثر، تعالی جنت، تعالی جهنم، تا ته آخرت، تعالی حساب کتاب، دا خبره ده کیږي. ال تکینا هغه مجلسونو پسې ګرځا چې کوم ځای کې دا خبرې کیږي ال تکزا. نو دې د پاره د دې پسې حد باندې ډېر اثراتي چې کله د شرمګاه حفاظت ني میډیکل پتوګه باندې په دقه لین کې د ډېر نقصانات دي. په دې وجہ زمون خیرخوا پیغمبر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مونږ ته دعا خودلا چې دا دعا ټوله یاد کوخه. نبی علیہ السلام مونږ ته دعا خودلا اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی. څنګه؟ اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. زمون څونه خوږ پیغمبر، څونه خیرخوا پیغمبر مونږ ته نسخه خودلا دغه 15 خطرناک لارې دي، په دغه لارو روان نشي کني دنیا آخرت به مدواړه تباشي. نو ای زما امتیانو په خپل اسکارو دعاګانو کې دا دعام شامل کې او یو منټ پم نه لګي ښا لږ وخت په لګي کني تاسو دا دعا زویم او غړې ته ګوره چې 100 غنټه په لګي. اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. 8-10 سکند په نه لګي خدای دینم په کم وخت لګي. خو ما ته وایو نه نو دا به واده کو سره بیانونه بنورو. دا دعا ما ویلا دا سو جمعه په دی باندې بیان شوی ښا دا تقریبا 4-5 جمعه ده چې دا یو دعا دا مونږه شروع کړې وا او نن خو مې پکې لګي اختصار وکم چې دا دعا پوره کو. دا ورا سره واده کوي کلکا چې دا دعا به یادوي ان شاء الله. یو ورځ کې کني په یو هفته کې یاد کړي اسی نیم ټکي دې زوتوي نو په هفته کې خو به یاد شي کنه. چا سره کلکا واده را دا دعا به یادو. ها جی جزاک الله خیر. یو پیری د لویما غوږ وځ کې دی اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی وای. اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. پختو معنی دادا یا الله ز پناه غواړم پتا سره د شر د غوګونو زمانہ، د شر د سترګو زمانہ، د شر د جبې زمانہ، د شر د زړه زمانہ او د شر د منیو د شرمګاه زمانہ. یا الله پاکا مونږ د جمعې پر ځبانې د سپینګری او نوجوانان دا دعا موسوسو پیری ویل. اے رب ذوالجلاله مونږ پتا سره پناه غواړو زمونږ دا دعا قبول کړه ربا. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سنت کریمه.